سدین به سر اوچت کړی نه چې ان شاء الله تعالی الله بستا مشکل حل کړی، الله بستا کار کړی، الله بستا حاجت پورا برابر کړی او الله بستا مقصد پورا کړی. څومره آسان دی، خو صرف کول غواړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول بخیر، ښه به خوشحاله او چې کوم ځای کې هم یئ الله جل شانه د تاسو خاد آباد اور خوشحاله ساتي. زما عزتمندو په دې ویډیو کې نن یو عمل در کوم او هغه عمل حضرت خضر علیه السلام عمل دی، هغه ویلی دی او دا عمل سینه بسینه ما ته را رسېدلی دی او زه تاسو ته در کوم اجازت سره. ان شاء الله تعالی دا عمل چې تاسو وکئ نامراده کېږئ به نه، د الله په فضل اور کرم سره ستاسو مقصد و برابریږي، ستاسو مشکلات به حل کېږي او چې څه کار دپاره کوئ هغه کار کې به کامیابیږئ ان شاء الله تعالی. عمل ډیر زیات آسان دی، ډیر مختصر عمل دی، خو ان شاء الله تعالی چې په یقین سره اخلاص سره وکئ الله به در سره مدد شامل حالي او تاسو به هغه عمل پورا کړی نه چې الله به تاسو مشکل نه راوباسلی، الله به ستاسو حاجت برابر کړی، الله به ستاسو کار کړی. د هغې نه مخکې اجازت هغې خویندو ته به چې څوک اول نه والي اخره پورې ویډیو وګوري او کمنټ کې الله اکبر یا د الله یو صفتونه مو لیکي، نو زما طرف نه به انشاءالله 100% اجازت وي، یعنې ټرای تجربه پرې وکئ، عمل وکئ، خوند به ني، ثواب به میلاو شي خو اثر به نه کوي. نو زما عزتمندو عمل دا دی چې 2 رکعاته صلات الحاجات نفل نیت په وتړئ. نیت مې وکړو دړه د خلاصه 2 رکعاته صلات الحاجات نفل مز گزارم، خاص په دې حاضر وخت مخ مې د کعبې شریفې په طرف کا الله اکبر. مکروه ټایم کې نشي کولی، بقایا هر ټایم یې کولی شي. د سهار نه شروع کېږم، سهار نور چې راوځي د هغه ټایم نه والې د زواله پورې، زوال 10-15 منټې هغه ټایم نشي کولی، هغې نه پس د زوال نه پس نه والې د مازدیګر موزه پورې کولی شي او مازدیګر او د ماښام ترمنځ یې نشي کولی، د ماښام د موز نه والې د سهار بانګونه پورې کولی شي. په لومبي رکعت کې به تو سورة الفاتحې نه پس 10 پیرې سورة الکافرون وایي. په 2م رکعت کې سورة الفاتحې نه پس 11 پیرې، 100 پیرې 11 پیرې سورة الاخلاص به وایي. خو زما عزتمندو په دې ځای کې دا نقطې والا خبره ده، دې ځای کې غلط نه شئ. په لومبي رکعت کې 10 پیرې سورة کافرون دی او په 2م رکعت کې 11 پیرې سورة الاخلاص دی. دا 2 رکعت نفل تاسو وکړل نو وظیفه کمپلیټ شوې لا نه ده، اوس لا عمل پوره شوی نه دی. 2 رکعت وکړل، نه به چا سره خبرې کوې، نه به اخوا دې خوا ګورې، نه به دې کې بل کار کوې چې څنګه سلام جار دی وباسو فوراً به سجدې له ځې او سجده کې به 4 کارونه کوې او ډیر مختصر دی، ډیر غټ ازمایش نه دی، ډیر مختصر. لومبی 10 پیرې به درود شریف وایي چې کم یو هم درود شریف درځي. 2م کلمه به ووایي 10 پیرې. 3م ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار 10 پیرې به دا وایي. او 4مه چې څه مقصد د پاره، څه کار د پاره، څه غرض د پاره دا وظیفه تا کړي هغه به سجده کې الله نه وغواړي، خو ډېر ځان به عاجزه کړي، ځان به ذلیله رسوا کړي الله مخې ته او ډېر انکسارۍ سره، ډېر عاجزۍ سره او ډېر یقین سره به دعا وغواړي. سجدې نه به یې سر اوچت کړی نه چې ان شاء الله تعالی الله به ستا مشکل حل کړی، الله به ستا کار کړی، الله به ستا حاجت پورا برابر کړی او الله به ستا مقصد پورا کړی. څومره آسان دی، خو صرف کول غواړي. د لوی الله په نوم سپارم، د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.